بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ډاکټر آصف. یو نوی یوټیوب چینل اوپننګ دی، چونکه یو چینل مې ذهن کې مې یو آیډیا څه وه چې د معاشرتي طور بنده کله معاشرې سره ټچ شي، او چونکه زه ډاکټر یم، نو زموږ عوامو سره ډېر ربط راځي. نو څه داسې خبرې دي چې ما وی چې یاره هغه د میډیا په ترو باندې خلکو ته ورسي او هغې ته د معاشرتي طور خلکو ته یو فایده میلاو شي. نو د دې یوټیوب چینل بیسیکلی نن لومبی ویډیو دا، او د هغې مقصد دا دی چې د چینل موږ کوم مقاصد له جوړ کړی دی، هم هغه مقاصد زه تاسو ته مخې ته کړم. لومبی مقصد د دې غټ کم مین مقصد چې دی هغه دا و چې کوم هیلث ریلیټډ ایشوز دي، نو په هغې باندې به انشاءالله په دې چینل کې تاسو ته پوره معلومات ملاویږي. هیلث ریلیټډ زما مطلب دی د هیلث ایجوکیشن نه. هیلث ایجوکیشن موږ به په دې کې په هغه څیزونو باندې خبره کوو چې کوم هیلث اویرنس پروګرام تاسو ته ویلی شي. هغه کومې خبرې دي چې هغه د کامن سړي دپاره د یو عام سړي دپاره معاشرتي طور هغه ته عام معاشره کې یو انسان ته پته وي چې یاره په هیلث کې د ما ته کم سے کم د دې څیزونو پته وي. زه د سموکینګ د نقصاناتو نه خبر یم، زه د بلډ پریشر شوګر نه خبر یم، زه د ورسره د هیلث چې کوم فوډ بینیفټس دي، عام خوراک دی، زموږ خلکو ته د هغې پته نشته. په د هیلث اویرنس لحاظ سره زموږ معاشره ډېره ډیفیشنټ ده. نو زما یو سوچ دا و چې یاره د هیلث ریلیټډ څه هم خبرې دي، هغې کې به بیماری هم راځي، هغې کې هارټ اټیک، بلډ پریشر، شوګر باندې به هم خبرې کوو، د هغې په احتیاطي تدابیرو به هم خبرې کوو. نو یو خو مین زما پوینټ د دې چینل نه دا و چې هغه خلکو ته څومره هم د خپلې خولې نه یو خبره رسولی شم، هغې کې به ټریټمنټ علاج طرف ته هم موږ د خاص بیمارو ځو. نو انشاءالله چې د دې چینل نه به تاسو ته مکمل یو هغه فایده میلاویږي. دویمه یو ډېره کامن ایشو زموږ په معاشره کې چې کوم ما ته ښکاري، نو هغه د کوم ډیپریسیو ایلنسز چې دي. ډیپریسیو ایلنسز یو کامن نوم ما تاسو ته استعمال کړو. بیسیکلی مطلب ډیپریشن دی. معاشرتي طور زموږ مسایل دومره ډېر شوي دي، څه اکنامیکل ایشوز دي، څه فیملی ایشوز دي، چې تقریبا سوسایټي زموږ په یو ټینشن کې، په یو خفګان کې مبتلا ده. نو د یو ډاکټر یو کول دی، هغه وایي چې یاره ماله د دنیا مریضان راشي، چې یاره ماته د معدې تکلیف دی، ډېر مریضان راشي چې یاره زما خو چا خېټه خرابه ده، چا د سینې بیماریانې دي، چاته د زړه بیماریانې دي. خو ماله داسې مریض رانغی چې هغه ووایي چې یاره زه خفه یم او زما زړه ډوبېږي او زه بیسیکلي خوشحالېدل غواړم، د خفګان مریض یم. نو سمپل خبره مې دا ده چې یو زما په یو ټاپک باندې ډېره ډیټیل سټډي ده، او هغې ته موږ ویلی شو ټایپ اف سایکوتھراپي، ورته موږ ویلی شو. دا یو سایکوتھراپي ده چې په دې چینل کې به ستاسو کېږي. مختلف چې کوم هم موټیویشنل ټایپ خبرې دي، او کوم هم زمونږ د انسان زه ډاکټر تاسو ته دا وایم چې دا خوشحالي او خفګان بیسیکلی دا یو نیچرل فینامینا دي، او دا چې موږ څنګه اخیستل غواړو هغه شانې موږ اخیستی شو. نو په دې باندې به یو ډیټیل سیشنز او مختلف زه به کوشش دا کوم چې په 8-10 منټ کې داسې یو ویډیو تاسو ته مخې ته کېږدم چې هغه ستاسو د ژوند کې کوم پرابلمز دي چې د کوم وجو تاسو بیسیکلی ډیپریشن ته تللی یا یو ډیپریسیو بل یو ډسارډر ته تللی، نو هغه ختم شي. یو دریم زما غټ مقصد د دې نه بل دام دی چې موږ به انشاءالله چې کوم هم کرنټ خبرې روانې دي، ستا کرنٹ افیئرز تاسو ویلی شئ، یا کم زموږ سوشل ایشوز دي، نو په هغې باندې به ویډیو کوو. زموږ د پاکستان کوم چې ډفرنٹ سیاسي کوم سسټم روان دی، نو زه به د خپل نالج مطابق کوشش تاسو ته دا کوم چې په هغې باندې هم تاسو ته ویډیوز درکړم. په دې به ویډیو کمې کوو، دومره دې ته زیات د انوالمنټ ضرورت نشته، خو بیا هم څه خلکو کلیر کولو دپاره به انشاءالله موږ په کرنټ افیرز باندې هم خبرې کوو. او یو اخیري مین مقصد د هغې زما دا دی چې کوم هم موټیویشنل سپیکر خبرې دي. موټیویشنل مطلب دا دی چې د ځوانانو راویښول دي، یا زه تاسو ته دا ویلی شم چې چاته چوکه نیسل دي، خو ذهني طور زموږ خلک چې کوم یو تاثر کې تللی دی، او د بیروزګارۍ یو کوم د هلکانو یو سکیم په ذهن کې پروت دی، یو سیسټم روان دی د دې معاشرې نه زه خبر یم. نو کوشش به داسې کوو چې داسې موټیویشنل ویډیوز موږ جوړې کړو، تاسو ته مخې ته راولو چې هغې کې د چا
زه دا ویلی شم چې هغه بنده هغه تقریر واوري او خبرې واوري او هغه کې مخې ته د سکولو همت او جذبه پیدا شي. نو مین تیمز د دې چینل زمونږ دغه درې څلور دي او امید لرم چې دا تیمز به هم ستاسو خوښي او که په دې کې تاسو څه ایډیشنز غواړئ چې یاره ډاکټر صاحب په دې ټاپک باندې یا په دې مسایل باندې د پکې خبرې وشي نو انشاءالله هغه تاسو ما واتساپ نمبر هم زیاتره خلکو سره شته نو په هغې ما سره کنټیکټ کولی شئ او اکارډنګلی بزو دا چینل ټول سبسکرایب کړئ او ملګرو ته یې ولېږئ نوې کمې ویډیو چې راروانې راځي هغه به هم په دې ټاپکس باندې یي زیاتر سوچ زما په میډیکل نالج باندې زما په هیلث اویرنس باندې او زما چې کوم سټریس ډس آرډرز دي منټل ډس آرډرز دي ایشوز دي په هغې باندې او په کرنٹ ایشوز باندې خبرې کول دي نو امید لرم چې دا ټاپکس هم ستاسو خوښي تاسو به په کار هم راځي او زما چې کوم سوچ دی بیسیکلی هغه به هم د دې نه پوره کېږي د چا خدمت به خامخا په یو وی کې کېږي او یو معاشرتي اصلاح ده ما کوشش کو چې دې له موږ کمیونټي کمپین شروع کړو خو هغه ګرانه وه نو د معاشرتي اصلاح باره کې به هم انشاءالله په دې باندې ډیټیل کې زه خبره کوم او امید لرم چې ستاسو به خوښیږي او ما ته به فیډبیک واپسې جواب راکوئ چې یاره څه په دې کې چینج ستاسو له پکار دي څه خبرې تاسو اورېدل غواړئ انشاءالله د هغې مطابق به ځو نن دپاره دا ډېره وه الله په امان